نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. درود شریف وے. محترم و عزتمند و قدرمند و مسلمانان ورونو، د مشتاسو مثال د یو مسافر او راه گذر ده. مسافر او راه گذر هم هغه چې دغه سفر ډیر اوږد وي، لري سفر وي، طویل سفر وي، لارې ډیره پر خطر وي، هر وخت دغه ورکېدلو خطر وي او د اغلو لوټ کولو خطر هم وي، خوشه بیابان وي او صحراوي، هغې کې درندگانو متولو نه هم سړی ډریږي او په داسې لارې روان ده چې هغې لارې باندې بیا واپس دا نرسي او د هغې لارې ملګري هم داسې دي چې کیدای شي ټول سړي سره یو طبیعت باندې نه وي، طبیعتونه یې ګاډ واډ وي او دې لارې انسان ته رکاوټونه هم ډیر دي. نو دا سړی چې خپل سفر توی کوي انتهایی مضطرب او بېچینه وي. ریس خو پرېږده چې د شپې په خوبونو کې هم دا د خپل سفر خوبونه ګوري چې داسې نه وي زه خوب باندې خوبیولو د ما قافله ما نه لاړه شي، ملګري مې پرېږدوي، بیا په دې صحرا او بیابان کې کوم طرف ته به زه مزل کوم. نو شپې خوب کې هم دا خپل سفر ترسوي. اوس خو سفرونه آسان دي، جهاز کې یا په ریل ګاډي کې یا په بس او موټر کې خلک سفرونه کوي. مخکې چې کوم وخت کې داسې سهولتونه نه وو، ګاډي نه وو او خلکو پیدل سفر یې کولی یا یې په اوښانو باندې کچرو باندې په واسپو سفرونه کولو. جتو کې به خلک یو بل وطن ته ویشتلو، ایران ته، سعودیا ته او یا افریقې ته مزدورۍ دپاره. مخکې خلک چې کوم لاړ دي نو بیا افریقا او سعودیا دې تللو کې مخکې لارې کې دریابونه ارسي، صحراګانې ارسي، ځنګلونه ارسي، داسې ځای وي چې غیر آباده وي، په هغه کې څوک وي نه. بیا به څه ملګري ځای ته شو، 10 8 15 کسان ځان سره به یوې ټوکرۍ کې د 15 ورځو د میاشتې توشا راخوستله، روان به شو. شپې پاته به نه لګېده چې شپه به یې موږ په کوم ځای کې ارسي. بیا به دا مسافر خپل منځ کې کله لارې کې یو بل سره په جنګ جګاړې شو، کله به یو بل نه خطا هم شو. هغې خلکو نه تاسو تپاس وکړئ چې تاسو دې جتې کې سعودیا او یا ایران ته د رسېدلو په لارې کې څنګه حالت کې وي، څومره اضطراب کې وي، تاسو سفر څومره بېچینه و. دې خبرې ته موږ پیغمبر موږ تاسو ته دا تلقین کوي چې تاسو هم دا خو یو وړیکه غوندې یو مثال ما در کو، تاسو یې دې نه ډېر غټ سفر روان ده. کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا کې داسې وخت تېروه لکه یو مسافر چې وي په سرای کې دې راوي، او عابر سبیل، او یا داسې چې د صحرا او د خوش بیابان لارې تیرون کوي او په غزه باندې خپل منزل ته ځان رسوي. داسې وخت راوه
موږ تاسو سفر اخرت طرف ته روان ده. اخرت دومره لوی سفر ده چې دنیا زندگی د هغې په مقابله کې څه خپل منځ کې نسبت نه جوړیږي. ځکه دنیا فني ژوندون ده او اخرت زندگی نه ختمېدونکې ده. که د ټولې دنیا دریابونو نه سړی وستن ورکوزه کي او یوه قطره د اخیستنې په سار کې ارچګه شي، د اخرت زندگی دنیا سره دغومره نسبت هم نه لري. دغې نه هم د دنیا زندگی اخرت په مقابله کې کمه ده. الله رب العالمین چې هغه د دنیا او اخرت پیدا کوونکی ده، هغه ته ښه علم ده چې دنیا څومره ده او اخرت څومره ده. دنیا زندگی ته الله رب العالمین کیل تماشا یایي چې دا خو داسې په پړاک کې تیریږي، داسې د سترګو په رب کې تیریږي لکه څنګه یو سړی کیل ته ناست وي تماشې ته، سوچ یې نه وي چې ګنټې ته وګوري ورباندې وخت تیر وي. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. دا خبره تاسو مزغو کې کېنوئ چې تاسو دنیا زندگی داسې ده لکه کیل تماشا. وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تاسو دنیا حقیقت اټول دا ده چې یا شا سورلی هغې کې تاسو دلچسپي وي چې ما سره ښه ګواډه وي، او یا خپل منځ کې یو بل سره مال او دولت کې مقابله کول وي چې د اما پیسې د هغه نه ډېرې شي، یا په خاندان او کومبې زیاتولو کې تاسو یو بل سره مقابله کوئ چې د ما کور غاټ ده، د ما خاندان غاټ ده، د ما جماعت غاټ ده، د ما فوج ډېر ده. بس دا یې دغې دنیا ټول حقیقت. الله فرمایي دا خو هېڅ شی نه دی آخرت په مقابله کې. کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. الله فرمایي داسې مثال لري لکه موږ اسمان نه باران وورو. دا باران ځمکې باندې چې کوم زرخیز ځمکه وي هغې ځمکې کې فصل شین شي، هغې کې میوې او فصلونه غلې ارشنې شي. بیا دغې باران په وجې دا فصلونه داسې شنه او داسې ځای ته ورسیږي چې مالک یې ګوري نو تعجب کې غورځوي، ډېر خوند ورکوي چې مازدیګر وخت وي او د سترګه په ډوبېدو وي او یا تا په فصل باندې سترګې دغه شعاع یې لاګي او یا د غنم بالکل پخه شوي وي، زمیدار یې چې لکه سونا پټي کې ولاړه ده. الله رب العالمین طرف نه اچانک یوه فیصله راشي، د شپې خلک په خوب پرته وي، الله ژلی ووروي. نږدې وخت کې دغه نږدو علاقو کې داسې غاټه غاټه ژلی وورېده چې کوم باغ په هغه باندې تا 3-4 کاله ستړي کړي وي، هغه د میوې سره د اتصان ګناه الله رب العالمین داسې کي لکه چې کاټ دې کړی وي. د غنمو فصل داسې کي لکه په لور درېبلی وي. بیا چې واره یې په تېره شي الګاډې یوسي خپل پټي ته چې سي کال لم تغنه بالامس، داسې بیا چې لکه ده کې ساره چا فصل کرله نه و. بنیاد نه الله رب العالمین ختم کړي. موږ تاسو یې زندګۍ ټول حقیقت دغه ده. یو انسان پیدا شي د یوه لکه بزغلا په یو پټي کې اشنا شي، وړیکه بچا وي، کمزوره وي، هیڅ قوت ورکې نه وي، پویه ورکې نه وي، مور پوتي پورې دالو درې خوسیږي، خپل د امتیازو بندوبست نشي کوله. بیا ورو ورو ستریږي، جوان شي، به ځوانۍ کې د سترګې بدالې شي، به ځوانۍ کې د سوچ بدل شي، داسې په نشي کې وي او داسې په مستۍ کې وي لکه د ټوله دنیا یې د په لاس کې وي، بیا ته د ټوله دنیا لاندې لګېږي. بیا الله رب العالمین په ده باندې وخت راولي، یا یې بوډا کې سپین ږیره شي، ویښته یې سپین شي، قوتونه یې کمزوري شي، لسونه پښې په رپېدلو شي، خپله جومات ته نشي تلله، سخت خوراک نشي کوله، فرني به ورته جوړوي، په چمچ کې به یې ورکوي. بیا د ته پاته ولګي چې ما جواني خو هسې وه دوکه وه، دا خو ما ځان خطه کړی و، زه خو دومره طاقتور نه و. او یا په ځوانۍ کې الله رب العالمین څوک په داسې بیمارۍ اخته کړي چې د هر یو کار نه یې وبسي. او ځنه داسې خلک وي چې عین د ځوانۍ ښه په شباب کې وي، 2 منټو کې الله رب العالمین د هغه سیلوي بندوي، د هغه د زړه حرکت بندوي، بس د هغه زندګي ختمه ده. بیا چې کله خلک قبر ته یوسي، قبرستان کې دفن کی، خپل خپلوان نه لاړ شي، 2-3 ورځې خلک هغه دپاره دعاګانې وکړي، بیا خپل بچي، خپل ورونه، خپل خپلوان هغه په دنیا کې داسې مشغول شي
چې لکه سره موږ نه څوک لاړه نه د موږ نه مخکې خو موږ نه زیات خلک لاړ دي موږ پلاران لاړ دي نیکونه لاړ دي ورونه مو لاړ دي خپله زندګي کې یو هر څوک بس د هغوی یو وخت و د خفګان د غم هغه تیر شو دنیا زندگی موږ تاسو ډیره مختصره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الدنیا جیفه دنیا مثال د آخرت په مقابله کې د مرداړې ده مرداړې څه قیمت وي قیمت خو خود نه وي چې سړی د کور نه چار نه وبسل هغه ته مې څه پیسې ورکړي چې د بدبونه اخلاص شو د مرداړې خو چې 2 ورځې تا په کور کې تیرې کې چنجوي ته لاګي د هغې عمر کې خو بقا نشته په هغې کې وفا نشته هغه ته په کار نرسي نو یو خو موږ تاسو سفر ډېر لوی روان د آخرت طرف ته یوه نه ختمېدونکې زندګي موږ تاسو ته مخکې پرته ده او سفر مو دومره پر خطر ده دنیا د زندګي مو دومره د آخرت ته تللو په وخت کې غاټ غاټ رکاوټونه دي دومره مشکلات دي دومره مسایل دي هغې باوجود چې یو سړي ته دا مقاوي چې هغه په دنیا کې مستی وکړي هغه په دنیا کې غفلت وکړي نو دا به ډېر احمق او نادان انسان وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقلمند انسان هغه ده چې خپل ځان قابو کړي خپل نفس کنټرول کړي خپل ځان وپېژني دنیا مقصد وپېژني دنیا ته څه شته راغلی او بیا د مرګ نه بعد زندګۍ د پر عمل وکړي ټوله تیاری د آخرت زندګۍ د پر وکړي والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله او بیوقوف انسان هغه ده کمزوره انسان هغه ده کمقل انسان هغه ده چې هغه د خپل نفس خواهشاتو پسې لګېدلی وي زړه چې کومه خبره یې ورته وکړي هغې پسې روان ده او بیا دا سوچونه وایي چې الله ډېر مهربان ده الله رحیم کریم ذات ده د الله رب العالمین سنت نه دا خبر نه ده چې الله رب العالمین په دې کائنات کې یو نظام جوړ کړی ده چې ځمکې ته د غنم واچولو چې کله نه دنیا پیدا وده تاسو به نه وي اورېدلی چې یو سړي پټي کې غنم اچولی دی او هغه ته زعفران کړي دي او یا یو پټي کې چا جوارو تخم چوله ده هغه ته شرشام کړي او یا یې ته غنم کړي دي الله په دې قادر ده خو الله یې کوي داسې نه ځکه الله رب العالمین یو سنت ده د الله یوه طریقه ده یو سړی چې روان خواهشاتو پسې وي یو سړی روان د تباهۍ په لارې وي او دا سوچونه دا کوي چې الله به ما باندې رحم وکړي زه به جنت ته لاړ شم ما آخرت به کامیاب شي نو دا هسې د یو ارزو ده یو امید ده تمنا ده تلک امانیهم الله فرمایي چې دا تاسو یو ارزوګانې دي په ارزوګانو باندې الله فیصلې نه کوي موږ تاسو دپاره رکاوټونه ډېر زیات دي دنیا په زندګۍ کې دا سفر چې موږ په عافیت سره او خیر سره داسې طریقې سره ځان هغې دنیا ته منتقل کو چې موږ د آخرت زندګۍ دپاره صالح وو موږ زندگی آخرت دپاره د خیر ولا زندگی وي د مشکلاتو نه خلی زندگی وي هغې دپاره موږ تاسو ته ډېر رکاوټونه مخکې رسي ټولو نه غټ رکاوټ خو موږ تاسو خپل دنیا کې لوی لوی امیدونه ځان سره تړل په د مختصر غندې زندګۍ کې چې موږ هر انسان په دې پوهېږي چې ما د زندګۍ هیڅ ګارنټي نشته د زندګۍ ما د لمحاتو نه په دې باندې باور شته چې زه نوجوان یم ما ته 15 کاله مهلت وي نه په دې څه ګارنټي شته چې زه ډېر دولتمند یم غټ بادشاه یم ما ته به خپل ټایم نه بعد به څوک 2-3 ورځې یا 2-3 کاله مهلت راکړي نه د یوه سړي په دیندارۍ باندې دا څه اعتماد شته مرګ سړي ته چرسي په وړکتوب کې رسي په ځوانۍ کې رسي بوډاتوب کې رسي فقیر ته مرګ رسي مالدار ته مرګ رسي چې ګناهګار وي هغه په خپلې نټې مړېږي دیندار وي هغه په خپلې نټې مړېږي په دې باندې موږ تاسو پخته یقین ده چې د موږ تاسو زندګۍ موږ سره څه ګارنټي نشته عین د ځوانۍ شباب په وخت کې موږ زندګي ختمېدلی شي هغې باوجود موږ د خپلې زندګۍ امیدونه دومره غاټ غاټ ځان سره تړلی دي چې موږ زندګۍ دومره بندوبست کوو چې هغه موږ خپل عمر خو پرېږده چې د موږ بچیو د موږ د المسیو عمر نه زیات موږ داسې ابدي جوړوو موږ داسې بلډینګ جوړوو چې 100 کاله خو موږ ورته زړه کې توی کړي چې یاره داسې پوخ کور جوړ کړي چې کم از کم 100 کاله خو لکه زه ترې راواش حالانکه په ځان مو دا یقین نه وي چې سبا ته به زه دغه کور کې وو که نه به
خو امید مو دومره غاټ ده چې 100 کالو پورې منصوبه مې زړه کې جوړه کړې ده. دا امیدونه د انسان زړه فسدوي او دا د انسان روحاني توانایي ضایع کوي. انسان چې کله غټ غټ امیدونه ساتي د هغه آخرت زندګۍ دپاره د چې کومه سټیم نه دغه ختمه شي، دا ټول طاقت په دې دنیا کې خرج کیږي. بیا د نه 2 رکعته لمونځ همت خو نه کیږي، خو یې سبایي چې وختي کاروبار ته چې گئے بیا هغه همت نه کیږي. دا یې دغه غټ امیدونو وبال وي، دغه نتیجه وي، انسان په ځان پوهیږي نه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ، صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین انتهایی دنیا نه کناره کش خلکو، ډیر سخت زهد او د دنیا نه بیرغبته خلکو. دنیا هغه ته داسې لګیدا لکه د خاورو سره چلیبې کوي. سلمان فارسی رضی الله عنه صحابه کرامو کې دا ټول نه د لوی عمر سره ده. د محدثینو په دې اتفاق ده چې 2.5 کاله عمر خو دا ده، خو بعض محدثین چې نه 300 کاله عمر یو 2.5 نه زیات کې اختلاف ده. 2.5 کې چا اختلاف نشته. سپینه ژیره و ډیر مشر سړاو، دا چې کله مړېدو به ډیر ژړېدو. عملګرو ته ویلو چې سلمان 2.5 کاله خو د عمر و، د عمر خو چا عمر نه ده. انس ابن مالک رضی الله عنه هغه ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمر برکت دعا کړې و. هغه 103 سال عمر یا د یو قول مطابق 98 سال عمر یو، او دغه موږ د اخیری امت شپته او یا کني 100 کاله زیات نه زیات د موږ عمر دغه دورانیا ده. د الله رب العالمین ډیر عمر ورکړو، ډیر ژړېدو نه عملګرو نه تپاسو چې داسې لاګي لکه دنیا پسې خپای چې نور عمر خدای درکړو. نو هغه ته جواب ورکړو چې زه دې ته نه خپای چې د دنیا نه روانه. یو خبره مې ذهن کې دماغو کې تویږي، هغه ډېر پریشان کړی. دا چې موږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وصیت کړو چې تاسو دنیا کې داسې وخت تیروئ لکه د مسافر او راهګذر چې وخت تیروي. زه چې د خپل کور ته ګوره، ما سره غلا پرته ده په کور کې، او ما سره سورلی ویلوړي دي په کور کې، د ایما کپړې سامان هم شته ده. راهګذر خو دومره کوي چې وی ټوکری کې ځان سره 2 وخته توشاره واخلي، په جوب کې ډېرې زیاتې وي خو 15 درهم ځان سره واچوي چې لارې کې په ضرورت پیش، یوه ټنډۍ ځان سره رخوستې وي او یو ټیکرا په مټ باندې واچوي. ایما خو سامان د مسافر نه زیات ده. زه چې اوس لاړ شه او نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مو سام نه وي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به خپل مخ څنګه جوته وم چې ما دنیا کې د مسافر غندې وخت نه و تیر کړه. بس دې خبره ته پریشان یم. عملګری یې چې کله سلمان فارسی وفات شو، موږ خیال دا و چې دا دومره پریشان ده، نو ډېره دنیا به پرېږدلې وي ځان پسې، غټ جایداد به وي، لویه بدشهي به وي. نو موږ د هغه ټوله جمع پونجي ارجامه کا. نو سلمان فارسی رضی الله عنه ټول چې څومره د هغه میراث پاتې شو، ترکای پاتې شو 100 درهمه وه چې هغه د زکات نصاب نه جوړېږي. 200 درهم د زکات نصاب ده. د زکات نصاب په لسمه حصې باندې هغه سره پیسې وي، هغه مالیت نغد نه، دا لوټې موټې به پرتې وي، یو ټیکرا به هغه به په مټ شولو. خو هغې ته دومره دا پریشان و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره مولا کې سار ته نه ورسوله. نو یو سړی چې هغه دنیا کې دومره مشغول شي چې د هغه شپارس په دې تیریږي چې ما بلډینګ غاټ وي، د ما سورلی ښایسته وي، د ما کپړې شي وي، نو دا آخرت د زندګۍ نه پاتې سړی وي. دا ټول توانایي بس په دې دنیا کې خرج کیږي، خاورې کیږي. آخرت د پر ځان سره دا توشا نه وړي. دا به آخرت کې تهیدست وي، تش لاس به وي، څه به یې سره وي نه. نو یو خو موږ تاسو دپاره غټ روکوټ هغه لوی لوی امیدونه تړل دي. دویم موږ تاسو سره یو غټ دشمن چې انسان پیدا شوی ده، هغه موږ سره لګېدله شیطان په صورت کې. الله رب العالمین چې کله حضرت آدم پیدا وکړو، فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو یې دې سجده ولګوئ. شیطان هغه وخت نه انسان ته سجدې نه انکار وکړو، الله رب العالمین ورټلو. نو هغه نه بعد شیطان قسم وخوړو، لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. دې انسان د وجه نه خو زه محروم شه د الله د رحمتونو نه. اوس به زه دا انسان ته په هرې لارې کې ناستو، مخه نه، څټه نه، شي طرف نه، کیڼ طرف نه، چې د انسان گمراه کېدلو او د انسان نقصان کېدلو کومه طریقه کېدله شي، زه به هربا استعمالو، انسان ته به نقصان ورکوم. او شیطان دی کې الله رب العالمین د عمره هغه ته قدرت ورکړه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده
چې شیطان د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه رګونو کې چې وینه ګرځي. شیطان نور کار خو نشي کوه، خو د ایموش تاسو په خیال باندې هغه اثر انداز کیږي. موږ ته وسوسې ورشوي بیا داسې شیونه چې هغه د ایموش هلاکت شیونه وي. شیطان ایموش ته داسې ښایسته کړي زین للناس حب الشهوات چې سړی چې دا خو بس د اطاع زندګۍ اصل مقصد ده، که دنه ته پاتې شو بیا خو ته هر خیر نه محرومي. دا د شیطان کمال ده. شیطان د موږ په خیال کې دا شای کوي په بدو شیونو باندې چې کوم د جهنم لارې دي هغه ورته داسې ښایسته کړي وي چې انسان د هغې نه سټه کېدا نشي. نو شیطان د موږ تاسو غټ دښمن ده، هغه سره مقابله موږ تاسو ته پرته ده. لیار مو ډېره اوږده ده، وخت ډېر کام ده. دومره وخت کام ده چې لاندې سړی د خپل ځان نه غافل شي دومره نقصان کوي چې سړی د هغې اندازه نشي لګاوه. موږ تاسو باندې الله رب العالمین 5 وخته لمونځ فرض کړی ده. دا 5 وخته لمونځ خو یې موږ تاسو یې نور ضروریاتو په تنظر کې ده، ورنه انسان اصل مقصد دنیا ته هغه د الله عبادت کول دي. په کار دا وه چې انسان هر وخت الله ته په سجدې پروت وه، خو بیا خو یې هغه زندګي نه تېرېږي. دا 5 وخته لمونځ دومره اهم ده که دې کې یو سړی لږ غوندې غفلت وکړي. یو لمونځ د خپل وخت نه بې وخته کو، مشپوشین لمونځ د مشپوشین نه ورسته کو مزدګار په وخت کې وای کو، خو خپل وخت نه بې وخته کو. یا مزدګار لمونځ لږ غوندې وخت د ګنټه و نیمه ګنټه هغې کې ورسته کو مشام کې وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې چانه د مزدګار لمونځ پاتې شو فکأنما وتر اهله و ماله، دومره غټ نقصان یې وکړو لکه یو سړي په دنیا کې مال اولاد هر څه تباه شي. چې یو سړی د هغه ښځه مړه شي، د هغه اولاد ختم شي، د هغه په مال باندې ژلی وشي، د هغه پیسې ختم شي، یو کس بیله پاتې شي. دا څومره غټ نقصان ده په دنیا کې. د یوه المنځه صرف تاخیر کول دومره غټ نقصان. نو یې موږ تاسو دنیا کې غفلت دا قابل برداشت نقصان نه ده، دا داسې نقصان ده چې د هغه تلفي نه کېږي، د هغه ازاله نه کېږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې قیامت پر ورځ به سړی د هغې لمحې هغې ارمان کوي چې په هغې کې ده د الله ذکر نه وي کړی. الله ذکر مطلب دا یوه ډېره لږه لمحه غواړي، ډېر کم وخت غواړي. مطلب دا چې هغه یو سیکنډ ضایع کړی وي هغې باندې به دته افسوس داري چې کاش چې په دنیا کې ما دغه یو سیکنډ نه وه ضایع کړی. لکه د انسان دغه یو سیکنډ ډېر انتهایي قیمتي ده. دریم شی موږ تاسو سره ډېر نږدې ملګری او چې هغه ټول نه زیات خطرناک ده او د موږ خپل ځان کې لګېدله شی ده، د انسان نفس ده. نفس د انسان داسې خواهشات داسې تقاضې لري چې انسان هلاکت ته سیخوي. ان النفس لاماره بالسوء، د انسان نفس انسان ته د بدیو امر کوي. کوم شی چې د انسان هلاکت شوي نفس به هغې طرف ته ځان شړی وایي. سترګې الله رب العالمین پیدا کړي دي، دغې سترګو کې زرمه حصه هغه ده چې هغه د الله د نافرمنۍ حصه ده. د نفس بو دغه یو کم زر حصې هغې کې دلچسپي نه خولي، خو د یوې حصې کې بو نفس لګیا وي او تا ته به یې چې اوس دده کې ما استعمال کړي. انسان غږونه الله پیدا کړي دي، په دې غږونو باندې تلاوت واوره، په دې باندې واعظ و نصیحت واوره، په دې باندې خیر خبره واوره. د ټولې خبرې کې به نفس دلچسپي نه لري. یوه خبره چې هغه الله ته پسند نه ده چې ګانې ما واوره، نفس به د غذې کې تقاضا لري، دا خواهش به لري. ژبه الله رب العالمین انسان ته ورکړې ده، لاس پښې الله انسان ته ورکړي دي. د لاس پښې استعمال څومره میدان ده، کوم ځای کې سړی نشي استعمالولی، خو نفس به هغه تقاضا کوي چې هغه د انسان د هلاکت ذریعه وي. د نفس د موږ تاسو غټ دښمن ده او دا موږ تاسو هلاکت ته سیخوي. او داسې عجیبه شی ده چې طبیعت یې بالکل د وړه مشوم ده، چې یو شی کله دته پسند شي چې څو پورې د هغه شی نه وي ورګړه دوه پښې ټکوي، امره پورې دا بې طبیعته وي، خوشحالیږي نه. شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمای چې نفس مثال د وړه مشوم ده. که وړیکه مشوم چې کله مور تینه مانی کوي نو بیا دا ډېر شور کوي. که مور دا وغړي چې یاره مشوم دا بچا دا اوس نه شي خفه کوله نو هغه شدونه نه منع کوي، نو دا بچا به غاټ شي، بالغ به شي، ستر سړی به شي، خو د مور تینه به مانی نه شي. او چې کومه مور هغه سمجداري وي، پوهه وي، هغه په دې پوهېږي دا بچا اوس خو شور کوي، خو 2 ورځې ده باندې زه خوري وکړه، بیا 2 ورځو نه بعد دوی تینه منې کېږي، بیا به خپل کار کوي، بس خپل خوراک کوي، ما نه و بېغامه زه به نه بېغامه. نو هغه سمجداره مور چې 2 ورځې خوري ور پورې وکړي دغې وړکي اټول زندګي جوړه شي. نو داسې که موږ تاسو خپل نفس هغه د وړه مشوم باندې خفه کولی نه شو،
نفس چې کومه تقاضا کوي بس یاره مو زړه غواړي زه به دا کار کوم، نو بیا د انسان نفس دا ټیکیږي نه، بلکې دا چې څومره غټیږي دا دومره خطرناک ده لکه اژدها چې ګوري. شیخ سعدي فرمایي چې یو سړی غره ته لاړو، مثال شیخ سعدي رحمه الله د خلکو په یوالو دپاره مثالونه ډېر زبردست ویني چې خلکو ذهن ته خبره نږدې شي. یو کس غره ته لاړو او غره کې لرګي کولو، نو یوه پانډه یې ځان سره راخوستې ده، ژمي موسم و، سخته سردي وه، واوره ورېدلې وه یا برخ ورېدلی و، نو یوه غاټه اژدها پرته وه. د حیوانات ځناور په ځنګل کې شپې ټیم چې کله سړه ووایي نو ډېر سړه دی وجې نه هغه بلکل راټول شي، بیا خلکو دا شیونه خوند ورکوي. د منګور چې کله شرارت نه کوي نو بیا وړه وړکي لکې نه نیسي، چای وځی نه نیولی وي، نو دا هغه پانډې سره هغه غټه اژدها راخوستې ده چې دا به زه کلي ته یوسه خلکو ته به وښیي چې زه پړی یم یو اژدها نیولې ده. غر نه چې روان شي لارې کې سترګه په لګېدلې ده، منګور تود شوی ده، چې کله تود شوی ده په ولي باندې ناست داسې ساره یې ترچه کړه، نو دا منګور چې ته ټاک ویر کې هغه ځکه به د زندګي ختمېږي. نو شیخ سعدي فرمایي چې د انسان نفس داسې ده، دا کله کله سړي نه غله شي څه لاندې ذکر وکړي، جماعت ته راشي، المونځ وکړي، خو که ته نه غافل شو او ده باندې بیا د خواهشاتو حرارت ولګېدو نو دا एकदम سړي ته ساره شګوي ټاک ورکوي، نو دا اژدها ده، خطرناک ډېر ده. ځکه الله رب العالمین موږ تاسو ته د خپل نفس نگرانۍ کولو حکم کړه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای ایماندارو تاسو باندې خپل نفس نگرانی لازمه ده. اده نه به غافل کېږئ نه، اده نه به اده نگرانۍ کې به سستي نه کوئ، ځکه دا خطرناک ډېر ده. دا خو موږ تاسو ته دنیا په زندګۍ کې آخرت سفر دپاره رکاوټونه دي، مشکلات دي، دغې ټولو شیونو مسله موږ ته دار جوړوي چې موږ یا د نفس خواهشات پوره کوو، یا د شیطان وسوسو پسې روانو، یا خپل امیدونه پوره کوو، نو موږ تاسو الله رب العالمین سره تعلق منقطع شي. او د انسان په زندګۍ کې ټولو نه غټه مسله دا ده چې د هغه خپل رب سره تعلق منقطع شو. بس د انسان چې لیار نه سیخیږي هغې بله یوه وجه نه وي، دې طرف ته تلل نه دي پکار چې یاره لکه ما زندګي ځکه نه سیخیږي چې ما مال او دولت نشته یا ما سره وسایل نشته دي. ټولو نه غټه مسله په دنیا کې هغه الله سره تعلق منقطع کېدل، چې د چا الله سره تعلق منقطع شو دغې ټولې دنیا کنجي هغه ته په لاس کې ورکړي، هغه زندګي بیا نه جوړېږي. او چې د چا الله سره تعلق جوړ شو هغه په بدن من د کپړه نه وي، بیا دا کامیاب ده، دا به خوشحاله وي، دا به عزت والا زندګي تېروي. نو موږ تاسو اصل مسله الله سره تعلق جوړول، دا شی موږ تاسو ته حاصلېږي څنګه؟ موږ تاسو دغې دنیا مشکلاتو نه او خطراتو نه په امن او عافیت سره آخرت ته ځان منتقل کړو. دې نه سترګې پټول نه دي پکار چې سړی دا ځان سره سوچونه وایي چې زه به مړېږم نه. مرګ هر انسان دپاره په مقرر وخت کې لیکله ده، مرګ هر انسان ته راتلونه ده، دا اټل خبره ده، دې کې هیڅ قسم تردد نشته. یو مثال خلک بیانوي چې د خار کله مزرا وګوري یا لیوه وګوري نو بیا خپل ځان ته تسلی ورکولو دپاره سترګې پټې کړي، سترګې پټې کړي چې زه خو لیوه نه ګوره، بیا ځان ته زړه کېږي چې لیوه نشته ده، نو بس دا دغه سوچونه وایي چې لیوه یې مری کې ونیسي. نو که موږ دا سوچونه کوو چې ما ته مرګ نه رسي نو په دې باندې موږ مرګ نه خلاصېږو نه. اینما تکونو یدرککم الموت، کوم ځای کې چې تاسو وې مرګ به تاسو مری کې نیسي. اوس چې کله مرګ موږ مری کې نیسي او موږ دا سفر روان کړه ده، سفر کې موږ ته خطرات هم ډېر دي، نو موږ دا سفر په عافیت سره طوی کو. هغې دپاره دوه شیونه چې سړی خپل کې انشاءالله امید ده چې دنیا زندګي ډېره په اسانۍ سره د آخرت ته ځان رسولی شي. یو شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده، ترکت فیکم امرین، تاسو ته زه دوه شیونه پرېږده، زه د نه روان یم. لن تدولوا ما تمسکتم بهما، که تاسو هغه دوه شیونو باندې منګولې شاخې کې هغه مو کلک ونیو تاسو کله نه ګمره کېږئ، تاسو لار نه خطا کېږئ، سیده به روان وئ، منزل ته به ځان رسوئ. کتاب الله و سنت رسوله، یو د الله کتاب او بل د پیغمبر سنت دی. دوه ټکي دي، خدای یې ټولې زندګۍ نه چوړ ده چې موږ خپلې زندګۍ کې هرې معاملې کې ټولو نه اولین ترجیح دا وي چې زه واده کوم، که زه سفر کوم، که زه چا سره ملګرتیا کوم، که زه نکاح کوم، یو کار کوم، چې زه اول دا وګورم چې ماته الله کتاب کې څه ویلي دي چې دا کار به څنګه کوي. زه چا سره معامله کوم، ګوډه خوله خرڅوم، بلډینګ جوړوم، باغ لګوم، کور کې وخت تېروم،
دې دپاره تو اول نه اول کتاب الله راړولی قرآن مجید دې خلاص کړی چې الله ماته څه یایي بس بیا ته نه خطا کېږي بیا تو نه نفس ګمراه کوه شي نه د شیطان ګمراه کوه شي نه د ماحول خرابوه شي او د پیغمبر سنت دې ځان ته مخته شي دا خبره چې موږ توی کو بس چې ما زندګۍ دپاره ټول نه اولین ترجیح شریعت ته د الله رب العالمین کتاب او د پیغمبر سنت بیا موږ نه ګمراه کېږو دویم شی چې کوم خلک د هغو الله سره تعلق وي یا کوم مجالس چې هغې کې د الله ذکر وي یا کوم مجالس چې په هغې کې د آخرت تذکرې وي انسان باندې صحبت اثر ډیر ژور ده انسان د ځناورو نه هم اثر خولي د انسان نه خو خود اثر خولي ښه صحبت سړي نه ښه سړی جوړوي بد صحبت د سړي نه بد سړی جوړوي نو یو سړی چې هغه دا غواړي چې ما زړه نه دنیا محبت وازي د ما شیطان وسوسې ختم شي زه د نفس فاحشات نه محفوظ شو نغه ته پکار ده چې داسې مجلس کې کینی چې هغې مجلس کې دا خبرې نه وي اوس که سړی داسې مجلس ته لاړ شي چې هغه کې ټول ارز دا خبرې وي چې یاره زه به دا غاټ ګوډه څنګه واخله زه به شا چونی څنګه جوړه کړې نو هغه کې ته په زړه کې د نفس خواهشات کمیږي نه زیاتېږي هغه کې ته د شیطان وسوسو نه خلاصېږي نه نور ورکې ګیرېږي جماعت ته راشه چې په هغه کې صرف د الله بړایي بیانېږي مؤذن هم الله اکبر نه یای امام هم الله اکبر نه یای ته خپله چې لمونځ کوي الله اکبر نه یای دا مهال اوس د آخرت مهال ده جماعت د ځمکې په مخ باندې ټولو نه بهترینه حصه ده لکه چې په دې کې سړی دغې خطراتو نه محفوظ وي ټولو نه محفوظ ځای جماعت او ټولو نه محفوظه مجمع هغه ده چې په هغې کې د الله ذکر کېږي احادیثو مبارکاو کې د هغې اجتماعاتو چې په هغې کې د الله ذکر کېږي د الله کتاب تلاوت کېږي ډېر غټ فضایل دي یو اهم شی دا چې داسې مجلسو کې چې هغې کې د الله د قرآن تلاوت کېږي او د الله ذکر کېږي دی باندې الله طرف نه سکینه نازلېږي سکینه دغه د انسان انساني روحاني باطني استعداد ته هیله شي که سړي خپل استعداد خراب کړی وي د نفس په خواهشاتو باندې د شیطان په وسوسو باندې ګناهونو باندې خپل نفس بالکل کمزور وي خراب وي او دا سړی غواړي چې ما نفس بیا خپل حالت ته راشي بس دا د یوازو نصیحت په مجالسو کې کینی لکه څنګه د بهار په موسم کې ځمکې کې الله رب العالمین د انمو قوت پیدا وکړي اوس په دې وخت کې د ځمکې کې فصل تخم واچوه چې څومره قیمتي تخم وي هغه نر کېږي ځکه دې وخت کې ځمکې استعداد نشته ځمکې کې د نمو صلاحیت نشته داسې د انسان باطن کې کله د شو شیونو د آخرت فکر د الله عظمت د الله محبت استعداد ختم شي ګناه دی وجه نه المونځ کوي په المنځه کې د پزړه کې د الله عظمت نه پیدا کېږي حالانکه المونځ خو جوړ د الله عظمت نه ده روژه به یې نیولې وي بیا دې کې تقوا نه پیدا کېږي بنیادي وجه دا وي چې هغه باطني صلاحیت ختم وي دا صلاحیت انسان ته حاصلیږي بیا په داسې مجلسو نزلت علیهم السکینه چې کوم مجلس کې د الله ذکر کېږي واعظ و نصیحت کېږي الله رب العالمین په هغې کې سکینه نازلوي سکینه دغه شی ده او دا د انسان زندګۍ دپاره ټولو نه اهم شی ده انسان چې خپل ځان آخرت ته تیاروي نو ده کې دغه استعداد ضروري ده نو یو موږ ته کتاب الله او سنت رسول خپل سینې سره لګول دا ضروري دي دویم داسې مجلسو کې چې هغې کې د الله او د الله رسول خبره کېږي په هغې کې د الله ذکر وي په هغې کې د خیر خبره وي هغې کې شرکت کول دا موږ تاسو زندګۍ ټولو نه اهم حصه ده تاسو زړه کې دا مه چې موږ دغې جومات کې ناست یو نیمه ګنټه 45 منټ یا یوه ګنټه موږ تېره کړه دا تاسو د زندګۍ ټولو نه اهم لمحات دي تاسو بازار کې چې 3 ګنټې تېرې کړئ بازار کې دالې درې وګرځئ په دغې جومات کې 1 منټ تاسو دغې بازار ګرځل نه زیات قیمتي ده د صرف تاسو دغه نستا تاسو دپاره ډېر اهم او ډېر مفید ده الحمدلله د موږ ملګري هغو یو خو په دغې مرکز کې ماهانه دا یو مجلس وي نو هغې غرض دا وي چې موږ مسلمان وروڼه هغه داسې مجلسو کې شرکت کوي نو دو دغه الله رب العالمین سره تعلق د آخرت فکر دای بحال وي دا توانایي دو ته حاصلیږي دا دې دپاره وي انسان کې الله رب العالمین د انفعال یو غټ مدا پیدا کړي انفعال شیونو نه اثر قبلولو انسان د شیونو نه اثر قبلوي نو په داسې مجلسو کې انسان په زړه کې خامخا الله رب العالمین طرف ته رغبت پیدا شي زړه کې نرمي راشي د زړه نرمي دا تاسو کم ما ګڼئ د زړه نرمي چې ته په 1 کروڑ روپۍ ملویږي که نه په 1 کروڑ چې ته واخلې ته بیا د تاوان سودا نه ده کړې لکه زړه نرمي دا ډېر
د انسان د پر ټولو نه قیمتي شي. دا په داسې مجالسو کې حاصلېږي او دا مجالس موږ د پر ډیر اهم دي. د ځکه خو میاشتې کې یو پروګرام کیږي، بیا د لره لکو خلکو د پر مشکل وي میاشتې کې نه هفته کې یا په سورېزو کې هغه د پر موږ ملګرو بیا او وړو محلو کې یا وړو ځایونو کې د هفتوار مجالس ترتیب کړه. پای کې هفته کې یو مجلس کې جمعات کې واعظ و نصیحت کیږي، مجلس ذکر کیږي، د خیر خبره کیږي. یو خو تاسو دی ماهانه مجلس ته چې څومره د نږدې اطراف ولا لکه کوم نن حاضر شوی کوشش کوئ چې دغه مجلس کې تاسو ضرور شرکت کړئ. دا موږ تاسو دینی ابیاره د ایمانی ابیاره لپاره ډیر اهمه موقعوي. و دې کې گاډه باندې ذکر کیږي. اوس دومره موقع شته چې تاسو ته مجلس ذکر چې کوم فواید دی هغه بیان کړم. احادیث مبارکاو کې تفصیل سره د مجلس ذکر فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړي. علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله و رساله لیکلې ده په ذکر بالجهر او مجالس ذکر باندې 50 احادیث هغه کې ذکر کړي او هغه کې د ذکر فواید د مجلس ذکر فواید ذکر کړي. نو دا مشتاز د پر ډیر مفید دي. دویم په تاسو کلی کې چې کوم ملګرو پروګرام توی کړی هغه کې تاسو خامخا حساب ولې او چې کوم ملګری هغه داسې مجالس د هغه انعقاد کوي هغه سره تاسو تعاون کوي. وتعاونوا علی البر والتقوا. په کلی کې چې یو سړی داسې وي چې هغه د جمعات ابدی کې منډې ترړې وایي، هغه د اواز و نصیحت مجلس انعقاد کوي، د یو سړي په دغه ټولو کلی خلکو باندې حق ده چې هغه سره تعاون وکړي. الله رب العالمین فرمایي که تاسو د الله دین تعاون کولو نو الله به تاسو تعاون کوي. او موږ ته حکم دا چې تاسو به نیکه په کورونو کې یو بل سره تعاون کوي، ځکه دې سره معاشره جوړیږي، دې سره خلکو ژوندۍ تبدیلیږي. نو تاسو یو دا کار هم ضرور وکړئ چې کوم څوک هغه داسې مجلس انعقاد کوي هغه سره تعاون کوي. تعاون دا معنی چې تاسو هغه ته حوصله ورکوئ، تاسو هغه ته خپل وخت ورکوئ چې هغه تاسو ته دعوت دیر کې تاسو جماعت ته راشئ نو هغه هم زړه کې حوصله پیدا شي او هغه د خپل مهنت په میوه باندې پوه شي نو بیا هغه سبا تاسو ته بیا درسي. نو چې کله موږ یو بل سره نکاح کې تعاون کوو معاشري کې به نیکی پیدا کیږي. الله رب العالمین دا موږ دنیا سفر آخرت په طرف باندې خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسوي او الله رب العالمین د موږ د دنیا ټولو خطراتو نه په حفاظت کې وساتي. الله رب العالمین د موږ ایمان او د موږ دین حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.